مونږ چې په موبایل باندې کمی خبرې کوو زمونږ دغه خبرې خو نور کسان نه اوري. مونږ چې د خپل کور والا سره کمی خبرې کوو یا د یار دوست سره کمی خبرې کوو نو دغه خبرې خو بل کس نه اوري. د ځینې کسانو په ذهن کې دا خبرې چلیږي وایي چې زمونږ دغه خبرې به نور څوک اوري که نه اوري. اکثر ځینې کسانو حکومت چې دی زمونږ دغه ټلیفونونه ریکارډ کوي نو هغه ټلیفون چې دی هغه نه ریکارډ کوي چې په کم کس باندې شکي نو د هغه ټلیفون چې دی هغه ریکارډ کیږي او د هغه خبرې چې دی هغه راوځي. بل لا اکثر ځینې داسې کسان چې اپلیکیشن په موبایل کې انسټال کړي یو کس ته په ساده موبایل باندې خبرې کوي نو ساده موبایل ته چې دی هیکر هم نشي ورسېدلی او نه په هغې کې داسې سیټینګ شته چې د هغې نه خبرې چې دی څوک ریکارډ کړي او راوایي کاږي. که دوانه طرف ته ساده موبایل نو بیا د هغې نه خبر نه راوځي. په هغې کې هر درېمګړی کس تاسو خبرې اورېدی شي چې تاسو پکې درېمګړی کس یو ځای کړی نه یا پکې تا یو ځای کړی یا پکې د هغې بل کس د طرفه یو کس یو ځای شي نو هغه ستاسو درېمګړی کس چې دی هغه خبرې اورېدی شي باقي هغې کې چې دی درېمګړی کس تاسو خبرو له نشي راتلی. خو د کومو کسانو سره چې ټچ والا موبایل دا غټ موبایل چې د کومو کسانو سره وي نو په هغې کې اکثر زموږ سره قسمه قسم اپلیکیشن وي. موږ لوکل اپلیکیشن هم په اے پي کې فایل کې چې دی هغه ډاونلوډ کړي زموږ سره په موبایل کې پراته وي چې په پلی سټور کې هغه ول اجازت نه ورکړی هغه وایي دا غیر قانوني دی خو موږ یې د ګوګل نه چې دی هغه انسټال کوو په خپل موبایل کې چې دی هغه ساتو. نو دغه اپلیکیشن چې دی اکثر دی ډیټا پټوي ډیټا څنګه پټوي زموږ سره چې کوم اپلیکیشن پراته وي نو هغو له موږ د هر شي اجازت ورکړی نو په دې کې ول موږ د میک اجازت چې دی دا هم ورکړی. نو کله چې ولته د میک اجازت وکړي په میک کې چې تاسو کومې خبرې کوئ نو هغه خبرې چې دی هغه ستا هغه ریکارډ کولی هم شي. نو هر کله چې تاسو داسې اپلیکیشن انسټال کړئ موبایل ته نو ځئ په سیټینګ کې ګورئ چې موږ دې له د میک اجازت ورکړی که نه دی چې نه یې وله ورکړی نو بیا خو څه مسله نه کوي که اجازت ورکړی نو هغه بیا ستا د میک خبرو ته چې دی هغې ته هم ځان رسولی شي. که طریقه نه درځي نو د دې په باره کې زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو شته نو هغه سیټینګ چې دی هغه تاسو هم کولی شئ. ځینې کسان یې هغه خپل کال چې دی هغه ریکارډ کوي لکه د یو بل سره چې کومې خبرې کوي هغه خبرې ریکارډ کوي. دغه خبرې چې ته ریکارډ کوې نو په دغه وخت کې هم ستاسو دغه خبرې چې دی دا شیر کېدی هم شي او بل کس دا هم اورېدی شي. ځکه اکثر ځینې کسان د دې لپاره لوکل اپلیکیشن څنګه چې مې ورته وي اے پي کې فایل کې اپلیکیشن ډاونلوډ کړي انسټال کړي او سره په موبایل کې پراته وي یا په پیسو اخیستې هغه اپلیکیشن نو د هغې اپلیکیشن چې کوم ستاسو سره وي نو هغې ته ستاسو دغه خبرې چې دی دا ځي نو د دغه اپلیکیشن پته نه لګي هغه ستاسو دغه خبرې چې دی هغه له ځان سره ساتل هم شي او دغه خبرې چې دی هغه شیر کول هم شي. نو په دغه طریقه باندې ستاسو خبرې چې دی هغه شیر کېدی شي. یو تاسو کال فارورډ کوئ نو په دغه طریقه باندې ستاسو ټلیفون چې دی دا بل کس ته تللی شي خو ډایرکټ ستاسو منځ ته هغه نشي رادننه کېدلی خو تاسو ته چې کوم ټلیفون نه ځي نو هغه ټلیفون چې دی هغه بل نمبر ته ځي او په هغه نمبر باندې چې دی هغه ستاسو د هغې کس سره چې دی خبرې کولی شي. نو په دغه طریقه باندې کولی شي خو ستاسو په منځ کې چې دی هغه نشي رادننه کېدی. نو د دغه په باره کې هم زموږ ویډیو شته چې ستاسو کال فارورډ شوی دی که نه که ستاسو کال فارورډ وي نو تاسو د هغه ځای نه هغه نمبر چې ختم کوئ کله نو بیا به ستاسو کال چې دی هغه به تاسو ته راځي خو هغې کس ته به نه ځي. نو دغه چل پکې شی ستاسو په موبایل کې نو په دغه طریقه یې اورېدی شي او کوم چې کال ریکارډر موږ استعمالوو نو د دغه کال ریکارډر په ترو باندې چې دی هم زموږ خبرې چې دی دا شیر کېدی